اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده پرونی سبق کے مختصراً دا علم تفسیر تعریف موضوع غرض دا علامہ سیوطی مختصر حالات من بیان کری اور سرن دا ویلیو چې دیتا تفسیر جلالین ولی وائی اور سر دا خبر هم ستاسی ذهن شریف کی راغلی وا چې سورۃ فاتحه په اخره کې ولې لیکلې ده د سیوطی تفسیر دا سورۃ بقره نه ولې شروع شوه دا ټوله قصه مې درته کړې نن دا د علامه سیوطی رحمه الله چې کومه خطبه ده او د کوم پس منظر بیان کړی دی چې د سورۃ بقره نه تر سورۃ کاف پورې دا تفسیر مې ولې که سم مجبوری مې وا اما بعدو نرسته هغه خبره کوي دی باندې با خبره و دینه بزان خلاص اصل مقصود لبزان ورسو چې تفسیر د کتاب الله ده علامه سیوطی رحمه الله په طرز باندې چې کوم طرز استعمال کړی هغه لبزان ورسو وخم ده ان شاء الله الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب ثابت دي الله له دا خبر تشریح عقاید کې کوم ان شاء الله چې بسم الله الرحمن الرحیم دا کومه قضیه ده بسم الله الرحمن الرحیم په ابتدا د کتاب کې ولې ذکر کړ دا په جدید انداز کې تذوق من سره رضی چې تاسو په دین وړاندې نه اوریدلی او د بسم الله الرحمن الرحیم د مفردات او حل او الحمدلله کې کوم الف لام دی او دا کومه قضیه ده وغیرہ دا خبرې په کې ان شاء الله وکړو او هم کم مصدر ده او مصدر په څو قسمه ده دا ټول بحث بل تکو ان شاء الله دلته په وخت نه ضایع کوو دلته بس المقصود ده الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب ثابت دي الله تعالی حمدا موافيا لنعمه هغه هم موافيا لنعمه چې پورا کون کې وی نعمتونو د الله لرا یعنی د الله د نعمتونو په مقابله کې سمره هم د الله تی معنا دا دمره هم د الله تی لکه د الله نعمتونو چې سمره دي د الله نعمتونو خو غیر متناهی دي معنا دا د غیر متناهی حمدونه دی الله تعالی دیتا القضايا قياساتها معها وای صحیح څورته وای القضايا قياساتها معها هغه قضايا چې داوم په کې ذکر او دلیلم په کې ذکر مذهب کلامی ورته په علم بدی کې وای کې تاسو مختصر معنی بدی ویلې مذهب کلامی صحیح شو اول کلام بالموجب ورته حکما وای فلسفه الکلام بالموجب مطلب دا چې دعوت ذکر کې او دعوت د الفاظ باندې ذکر کې چې دلیلم پکې راشي دعوت ذکر کړه په داسې الفاظ کې چې غیر متراحی حمد الله تعالی دلیل دې مر سره ذکر کا چې موافی لنعمه الله ته غیر متراحی حمدونه دي داسې حمدونه الله ته دي موافیان چې په مقابله کې لنعمه د نعمتونو د الله سره د الله نعم غیر متراحی دي نو غیر متراحی حمدونه دي ورته ثابت مکافیا لمزیده او چې مماثلی مکافیان معنا مماثلا چې مماثل او برابرۍ لمزیده د زیاتو نعمتونو د الله سره مزید مصدر میمی ده چې برابر یو مماثلی د زیاتو نعمتونو د الله سره د الله زیات نعمتونه چې کم دي یو خاص نعمتونه دي بل زیات نعمتونه دي دا غي زیات سره هم مماثل والصلاه والسلام درود او سلام دی علی سیدنا سردار زمانګه محمد چې محمد سیدنا مبدل منه ده محمد بدل ده مبدل منه سره د بدل نه معطوف علیه ده والی و صحبه و جنودی دا ټول باغی باندې عطف
سیادت په صرف محمد ته ثابت شي چې وعلیه په سیدنا باندې عطف شي خبرې ته خیال راغی که او که داسې شي والصلاة والسلام علی محمد والی وصحبه نو صلاة والسلام به اصالتاً په محمد ثابت شي او طبعا به په آل او په صحب او په جنود باندې ثابت شي صحیح شو اما بعد پس د دې درې خبرو نه چې بسم الله او حمد او صلات دا کتاب میں تفسیر ولی کو او دا علامہ جلال الدین محمد ابن احمد المحلی الشافعی داغه د تفسیر تتمیم میں ولی وکړو هغه نه چې نیمه کې پاتې شوی هغه د سورې کاف نه شروع کړو او سورۃ الناس پورې به فاتحه هم ورسره یو ځای کړو هغه بیا وفات شو ډېر راولګېده داغه د وفات نه شپږ کاله وروسته دا تفسیر شروع کړو چې دا یو کته چې هغه تفسیر ډېر مقبول دی نو په مخه طرز شروع کړ هغه د استاد تفسیر پوره او په څومره وخت کې ولیکه سلوي خرزي سیوطی دا تفسیر چې کوم دی سلوي خرزي کې لیکلی دی او په دې وخت کې د عمر 22 کاله او سکم 22 کاله عمر چې دا تفسیر لیکلی فهذا دا ما حضر په ذهن هذا کی اشاره ما حضر په ذهن دا تاسو به خبرې ویل چې وو خبرې و احتمال دی پکې هغه وایي که خطبه ابتدایي شي او که خطبه الحاقیه شي دا خدای سره قاعد کې چې ټول درو خبرې ټول وخت درته درو ویلې د رښتیا خبرې د زکو چې هاذا کی ګورې دا اشاره چاته ما حضر په ذهن المصنف که خطبه الحاقیه شي او که ابتدایي شي ډول صورتونو کې ما هاذا کی اشاره چاته ما حضر په ذهن سبب په دې خبره تاسو دا خبره کوي ان شاء الله ما استدت الی حاجت الراغب دلته ځکه نه بیانوم چې زما ډېره تلوسه ده چې زر ودیاتونو ته ورسېږو ډېر شوق مې دی چې آیتونو کې راولګېږي دلته دا خبرې نه کوي ولته به یې کوو انشاءالله فهذا ما دا هغه څه دي استدت الی حاجت الراغبین چې سختو دې ته حاجت د رغبت کوونکو مینه کوونکو په تکمله تفسیر القرآن الکریم په پوره کولو د تفسیر د قرآن کریم الذي هغه قرآن کریم الفه الامام چې داغه تالیف او تصنیف امام کړو علامه محقق المدقق دا ټول صفاتونه دي الامام العلامه المحقق دا فاعلونه دا الف دي او هو مفعول مقدم او هو کې زمير تفسیر تراجه محقق هم ورته وي او مدقق هم ورته وي محقق هغه ته وایي چې اثبات د دعوی په دلیل کوي تدقیق دې ته وایي چې اثبات د دلیل په دلیل کوي حقیقه مدقق باندې کې فرق پیژنه محقق او مدقق څوک دی جلال الدین محمد ابن احمد المحلی محلی ورته ولې وایي ځکه محله کبرا ته منسوب و کتلی نوم یې محله کبرا وه الشافعي د شافعي مسلک والا مفسرین چې اکثر دي ګورې شافعي مسلک والا تاسو به پوه یو څو تفاسیر دي چې هغه احناف مدارک کې د احناف د علامه نصفي حنفي او ابو سعود تفسیر چې کوم دی هغه حنفي دی خدا دې چې ټول تفاسیر را جمع کړي او د خاتمه المحققین علامه علوسی تفسیر روح المانی سره مقایسه کړي نو تاسو ته بعد علامه علوسی تفسیر په ټول وزن ښکاري او علامه علوسی څوک حنفي تاسو چې کله تفسیر سره څنګه په مینه پیدا شي مليان شي دا ټول تفسیر تاسو د مخې نه تیر شي یا به تاسو ته پته ولګيږي چې کوم تفسیر خده د ټول تفاسیر خلاصه چې قسم دې ګوري روح المانی ده روح المانی چې سړي سره د ټول تفاسیر نه مستغنی کوي یو وخت کې به ما زه چرته لاړم روح المانی به مې کمرګری سره کتو چراوا به مړاو چې ورته مې غزله به مې خپاسیس ته به مې کې خو ده ګډ وډ ده کنه ګډ وډ اجمال او تفصیل پکې نشته قرطبی ډېر خدای هغه کې دال چې دې کې لس مسلې دي یو مسله دا ده او په هغه کې تفسیر کبیر کې وایي دې کې لس مسلې دي په دې آیت کې یو مسله دا ده دویمه دا ده درېیمه دا ده اجمال تفسیر سره ورته نه خبر کی روح المانی کې دا چل نشته روح المانی باندې ځکه لا پویا شوم کله چې سړی یو لس پنځل شل کال درس وکي درس نحوی سره د سړي خو عبور پیدا شي اگر معانی او بیان او بلاغت سره د سړي خو تعلق پیدا شي بیا روح المانی نه غیر بل تفسیر هم نه کوي
سره د دې نه چې خور ور دی او کوم اشکال چې آیت کې پیدا کیږي روح المانی راړه هغه به پکې حل کیږي آیت د آیت سره ربط څنګه راغلی دا آیت کې دا جمله په دې بل جمله باندې عطف ولې نه دی راوړی دلته حرف عطف ولې راوړی دی د دې جملې سره ربط سره ناشنا طریقه ده ناشنا په احسن طریقې سره نو دا شافعي مسلک والا و تتمیم ما فاته دا هغه سدي چې زیات شوی او د حاجت دراغبینو په تکمله د تفسیر القرآن کې چې د قران کریم تفسیر پورا کم چې کم داغه نه پاتې شوی او تتمیم ما فاته او پورا کم هغه څه چې داغه نه پوت شوی او هو ادا ما فاته داغه نه څه پوت شوی من اول سوره البقره الى اخر سوره الاسراء داول د بقره نه تر اخر د سوره الاسراء پورې ته پاتې شوی سوره الاسراء پورې ته پاتې شوی سوره الاسراء ونه وایي ګوره بیا پر خلک خان سوره الاسراء ده که اسراء ده اسراء کا سبحان الذي اسرا اسنه چې تاسو د اسراء د وجه نه سوره الاسراء وایي په ماضي باندې الفلام داخلي نه داخلي سوره الاسراء وایي سوره الاسراء بتتمتن علی نمتی په پورا کولو سره علی نمتی په طریقه د دبان من ذکر ما يفهم به کلام الله د ذکر کولو د هغه سره چې په هم کېږي په باندې کلام الله والاعتماد على ارجح الاقوال او اعتماد شوی د ارجح الاقوال راجح قولونه اقوال په کې دي روایت په تشریح کې چې کوم ارجح الاقوال د هغه اعتماد شي دې پر پوښتنه ويراب ما يحتاج الیه او ترکیب کې ذکر شوی هغه څه چې هغه ته احتیاج راځي کم څه ته چې احتیاج راځي دا زه ترکیب پکې ذکر شوی وتنبیه علی القراءات او تنبیه ورکړل شوی د قراءات مختلفو مشهورو باندې چې دې کې دا قراتم ده دا قراتم ده دا قراتم ده پکې قراتونو بیان هم پکې کړی دی علی وجه لطیف فباریک طریقې سره وتعبیر وجیز او په تعبیر مختصر سره لنډ سره وجیز ایجازي پکې وترک التطویل او تطویل پکې ترک شوی دی دې پر کوشش به ذکر اقوال غیر مرضیه دغه اقوال پکې نه دي راجمه شوی غیر مرضیه چې هغه خوښ نه دي علماء نه دي خوښ کړي و اعریب دغه اعرابونه پکې نه دي راغلي دغه ترکیبونه محال او کتب العربیه چې دغه زینه د نحوی کتابونه دي دغه مختلف ترکیبونه پکې نه دي راغلي چې هغه نحوی کتابونه کې بیانېږي دا زما تفسیر دی چې کوم ضروری ترکیبونه یې هغه په ذکر والله اسالو خاص د الله نه سوال کوم ان نفع به چې نفع ورکی په سره په دنیا کې واحسن الجزاء خسته بدل ورکی علی په دې باندې په لقاب اخرت کې بمنی د په احسان سره وکرمی او د په کرم باندې دنیا کې د دې फायदा خلق ته ورسي او اخرت کې ښه جزاء ماته ملو دا د خطبه سورۃ البقره مدنیه 286 287 آیه د سورته بقره نه شروع کړي ځکه فاتحه کار خواغه کړو کنه دا په تتمیم د ما فاتحه کوي کنه ما د تتمیم د ما ذکر خو نه کوي کنه هغه چې ذکر کړی خو نه ذکر کوي سورته بقره مدنی سورته ده 280 آیاتونه یا 280 آیاتونه اختلاف ده سورت څه ته وایي دا ماخوذ ده د سور نه سور څه ته وایي بقیه الشیء غوره شی سورت تم سورت څه کوي چې دا غوره شی دی یا دا ماخوذ ده د سور البلد نه هغه دیوال نه چې د خار نه چاپیری سورت ته سورت ولې وایي ځکه ورته سورت وایي چې دا آیاتونو نه چاپیره د غن آیاتونه په دې کې راګیر شوي دي نو هغه ته سورت
یا صورت محموز نه ده معتل ده صورت د ثورت نه ده ثورت رفعت ته وایي او صورت ځکه وایي چې دې کې رفعت او عظمت شان ده سورة البقره دې ته سورة البقره وایي د غوا سورت ګورې دا یاد ساتئ سورتونو نمونه چې دي دا توقیفي دي توقیفي دا معنا ده چې د شارع علیه السلام نه کم نوم د سورت ذکر شوی اخ نوم بیا ده بلې ژبې باندې بناړه چې سورت د غوا سورت ورته وایي سورة النساء ته د ښځو سورت وایي سورة الطلاق ته د طلاق سورت وایي سورة الاحزاب ته د ډلو سورت وایي سورة النحل ته د مچیو سورت وایي داسې به نه وایي سورة یوسف ته د یوسف سورت وایي داسې به نه وایي سورة یوسف تاسې به پوه شئ که نه شئ پوه دا سورتونو نومونه توقیفي دي څنګه نوم چې د شارع نه راغلی مخکې نوم به ورته استعمال تاسې به پوه شئ زما په دې خبره البته داسې ویلی شي هغه صورت چې د هغې کې د غوا بیان شوی هغه صورت چې په هغې کې د یوسف علیه السلام بیان شوی دا خو د صورت نوم نه شي دا خو د مقصد بیان دا جایزه ده او چې ووایي د غوا صورت نو دا نه ده جایز دې خبره باندې تاسې ورسېدي مدنیتون دا سورة بقره مدنی سورت مدنی کوم سورتونو ته وایي دې باره کې دوه خبرې دي بعضې عالمان وایي چې مدني سورت هغې ته وایي چې مدینه منوره کې نازل شوی او مکی سورت هغې ته وایي چې مکه مکرمه کې نازل شوی اتیا سورتونه مکه مکرمه کې نازل شوي او د هغې نه وروسته دا نور سورتونه مدینه منوره کې نازل شوي د مکې او د مدني سورتونو فرق څه دی دا موږ یوه رساله ده انشاءالله العزیز هغې کې موږ د دې تفصیل پوره کړی دی التنویر فی مقدمة التفسیر چې د دواړو په منځ کې فرق څه دی یو قول خدا شو چې مکی صورت هغې ته وایي چې مکه کې نازل شوی مدني صورت هغې ته وایي چې مدینه کې نازل شوی خو دلته اعتراض دی بعضې داسې صورتونه دي چې نه مکه کې نازل شوي نه مدینه کې نازل شوي د مکې او د مدینې په لاره نازل شوي نبی علیه السلام بار په سفر کې دی او نازل شوي دي بهر په لاره کې نازل شوي ته زما په دې خبره پوه شئ که پوه نه شئ اوس به څه کوو دویمه اصطلاح راوالی دویمه اصطلاح دا ده چې مکی صورت هغې ته وایي چې قبل الهجرت نازلي برابره خبره ده که مکه کې نازلي او که د مکې نه بهر نازلي او مدني صورت دې ته وایي چې بعد الهجرت نازلي برابره خبره ده که په مدینه کې نازلي او که د مدینې نه بهر نازلي نو فلا یریدو ما یریدو اوس هغه اعتراض نه واردېږي چې کوم مخکې واردېږي تاسې ما په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ اوس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دا کوم ځای کې نازل شوی دی د عرفات کې نازل شوی دی عرفات په مکه کې دی که مدینه کې دی دې آیت ته به موږ مکي وایو که مدیني به ورته وایو مدني ورته وایو ځکه بعد الهجرت نازل شوی دی عرفات کې نازل شوی دی خو د حجة الوداع په مقام نازل شوی دی تاسې اوس په مثال پوه شوئ نو مکي چاته وایي ما نزلت قبل الهجره او مدني هغې ته وایي چې ما نزلت بعد الهجره اصطلاح باندې ورسېدی ښه بعضې صورتونه دي هغې کې مکي آیتونه هم شته او مدني آیتونه هم پکې شته نو موږ به مکي کم ته وایو او مدني به کم صورت ته وایو یو صورت خو مکي خو آیتونه هم پکې مدني داخل شوي یو صورت مدني او آیتونه پکې مکي اوس به صورت ته موږ څه وایو مکي به ورته وایو که مدني به وایو دې کې درې خبرې دي علماو درې رایې دي او درې واړه قابل عمل دي یو دا چې ابتدا د صورت ته به ګوري چې ابتدا د صورت که مکي آیتونه نه وو نو دې صورت ته به مکي وایي اگر که انتهای ډېر آیتونه د مدني وو او که ابتدای د مدني آیتونه نه وو نو دې صورت ته به مدني وایي یو خبره شو دویم دا دی چې نه انتها ته به ګوري انتهای مکي ده نو مکي دی او که انتهای مدني ده نو مدني دی درېیمه خبره او دا ډېره ښایسته خبره ده هغه دا دی چې کثرت ته به ګوري چې که مدني آیتونه پکې ډېر نو مدني دی او که مکي پکې ډېر نو مکي دی دا بهترینه خبره ډېر مکي صورتونه دي مدني آیتونه پکې ورننه ایستل شوي دا خو توقیفي دي که دا خو د الله په حکم سره دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل چې دا دې سره ولیکئ دا د دې سره دا خو د الله په ښودنه شي نو سورة البقره مدنیتون سورة بقره مدنیتون مدنی سورت دی بعد الهجرت نازل شوی دی
مئتان وست او 87 آیتا دا زه په دې پوه کوم بیا په ترکیب پویم وست و 80 آیتا شپږ اتیا او یا و اتیا او تم خیال دی کنه اختلاف دی پکې د کوفیانو د شامیانو بعضی وایي چې شپږ اتیا آیاتونه دي یو سل 200 شپږ اتیا او بعضی وایي چې مئتان او 87 آیتا او 200 و اتیا په دې پوه شئ کنه څه مئتان و 86 مئتان او 87 په دې پوه شئ کنه څه نو داسې به وایي مئتان و 86 و مئتان او 87 یا به داسې وایي مئتان ترکیب ته وګورئ سورۃ البقره مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا شو مدنیتون د خبر اول شو او مئتان و 86 آیتن او 87 آیتن د خبر ثانی شو نو مئتان د عدد مبهم ممیز معطوف الیه او هر په عطف شو 60 معطوف الیه او هر په عطف 70 معطوف سره د معطوف الیه نه دا معطوف الیه او هر په عطف 80 نه د معطوف شو معطوف سره د معطوف الیه نه دا چې کوم دی دا معطوف شو په مئتان باندې عطف شو معطوف سره د معطوف الیه نه دا ممیز شو آیتن تمیز شو ممیز سره د تمیز نه خبر ثانی شه د سورۃ البقره د پاره مبتدا چې سورۃ البقره د سره د دوړو خبرونه جمله اسمه خبریه شو د څه ترکیب هم کولای شي د سیم کولای شي سورۃ البقره مدنیتون بس ترکیب خلاص وهي 286 آیتان یا وهي 200 او 87 آیتان وشي دویمه جمله جوړه کوي هي ورته مبتدا راو باسي 200 دا معطوف الیه شو و 76 و 86 دای معطوف شو معطوف سره دا معطوف الیه نه د عدد مبهم ممیز آیتن تمیز ممیز سره تمیز نه دا خبر ده هي شم ترا سره خبر نه جمله اسمه خبر ده په دې ترکیب ورسې دی باړه ترکیبونه پکې جایز سبحان الله بسم الله الرحمن الرحیم او الف لام میم کې به تبا خبرې کو او ذالک الکتاب کې انسان